حمدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل نبيك وعلى المؤمنين والمؤمنات اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. محترم عزتمندو مختصر شانته ویډیو جوړوم دا کوم په سکرین باندې چې تاسو ته دا ویډیو ښکاري دا چې کوم دی یو سیلاب یو گاډی گیر کړی دی او دغه گاډي کې چې کوم دی زنانه هم موجود دي او څو غنټې دوی په دې گاډي کې هغه چې کوم دی لاندې په سیلاب کې ډوب پراته وو. خلکو چې کوم د امدادونه کول چا به پړی راوړل چا به کرینونه چا ټیکټرې خو چونکې دوی ډیر زیات کوشش خلکو وکړلو د خلکو په مهنت سره هغه خدای پاک جل جلاله هغه گاډی رویستلو چې کله راووتلو تاسو ته سایډ کې دا ویډیو ښکاري الحمدلله او ثم الحمدلله هغه چې کوم سیلاب کې کوم کسان گرفتار شوي په گاډي کې هغه چې گاډي رویستل نو هغه گاډي کې هغه خلک ژوندي وو. سبحان الله څو غنټې پس دوی په هغه اوبو کې ګیرو گرفتارو او بیا هم خدای پاک جل جلاله خپل د قدرت نخ او خودله خلکو ته چې ای خلکو ووري ګوره چې زه په اوبو کې څوک گرفتار کما په اوبو کې هم ساتلی شمه که زه څوک هغه په وچه باندې گرفتار کم په وچه مړ کولی شمه او هر څنګه حالات ما سره شته دی. تاسو د یونس علیه السلام مبارک واقعه اورېدلې ده چې هغه د مهي په خېټه کې 40 ورځې تېرې کړې وې د هغې نه پس هم چې کوم دی یونس علیه السلام مبارک هغه ژوندی و. هغوی مبارکو بیا چې کوم دی څه وکړلو هغوی مبارکو دا وظیفه به ویله چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دغه وظیفه به یې ویله. نو مونږ او ستاسو لم دا په کار دی عذاب را باندې راغلی عذاب قریب دی هغه سیلابونه راوتلی دي نو دغه وظیفه د دې لپاره ډیره مجرده ده ځکه چې د مهي په خېټه کې یونس علیه السلام مبارک د مهي په خېټه کې دغه وظیفه کوله او دغه وظیفه دومره مجرده ده چې خدای پاک جل جلاله د هغه د مهي د خېټې نه یونس علیه السلام مبارک ته نجات ورکړلو. نو هغه وظیفه دا ده چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الله جل جلاله دی وکي چې مونږ او تاسو باندې رحم وشي د خدای پاک فضل او کرم را باندې وشي دا کوم سیلابونه دا کوم دردونه کوم تکلیفونه را باندې راغلل په مسلمانانو باندې راغلل یقینا چې هر مسلمان په زړه کې کلمه د حضور علیه السلام مبارک چا ساتلی وي په دې سیلابونو په دې تکلیفونو په دې دردونو باندې به خفه وي. الله جل جلاله دی وکي چې مونږ او تاسو باندې خدای پاک جل جلاله دغه رحمت دروازې راکولو کی او دغه تکلیف نه دی الله جل جلاله مونږ ټول مسلمانان محفوظ کی او چې کوم ملګری کوم نوجوانان ماشومان زنانه هر څومره سپینګیري هغه شهیدان شول اوبو یوړل الله جل جلاله د دوی دغه شهادتونه قبول او منظور کی او الله جل جلاله دی د دوی د کور خلکو له صبر جمیل ور نصیب کی وما علینا الا البلاغ المبین.